بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. نو وقال ايضا دا هم د جعفر بن علبة الحارثي دا اشعار دي. څنګه چې پرون موږ ویلو چې دا د زنانه بدتمیزي راي سره کړو او جیل کړو یا دا غني کس وجلو نو دو جیل کړو نو د خپل قوم هغه بدري او دغه پرون سبق ویلی و. وزداهم دغه سره چې لا يكشف الغم الا ابن حره تاسو وای دا په کوم بهر باندې دي په کوم بهر باندې دي په بهر طويل باندې په کوم بهر باندې او په بهر طويل کې کمی تفعیلی فاعل مفاعل دا به څلور پیری په یو شعر کې نو لاول تاسو دا وزن وای او بیا لوي فعول مفاعل فعول مفاعل لا يكشف الغم إلا ابن حرة يرى غامرة الموت ثم يزورها نقاسمهم أسيافنا شر قسمة ففينا غواشيها وفيهم صدورها دبل ويو هوايا مع الركب اليمانين مسعدون شيب وجثماني بمكة موثق عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق فلا تحسب أني تقشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق ولا أن نفسي يزديها وعيدكم ولا أنني بالمشي بالقيد أغرق ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق بس لا يكشف الغم إلا ابن حرة يرى غامرات الموت ثم يزورها يكشف يكشف باب زرا بدر ورمانه کلا وهل غما د غم جمدا هغه سخت کار ته ویلېږي چې داغه ابتدا معلومه نه وي الا ابن حره ازار قضیه ته ویلېږي شریف قضیه ته ویلېږي يرى ما فتایت او را يرى لیدل په معنا باندې غمرات جمع د غمره د شدت ته ویلېږي موت خو جو مفرد دی او اموات جمع د مرګ ته وي ثم يزورها زار يزور نصرين سره معنا ملاقات کول يزورو باصل کو دی یقول یو قانون د جنوا ورکد ما قبل نه کړو شو په خپل من پته يزور ته جوړ شو لا يكشف الغم الا ابن حرة يرى غامرات الموت ثم يزورها وینشی لري کوله هغه سخت مصیبت نشی لري کوله نشی کولا واله هغه سخت مصیبت الا ابن حرة مگر د شریف قضی بچي د آزاد قضی بچي یعنی مطلب کوم چې آزاد قضی نو هغه بهادري کوم چې وینځي نو هغه کمزوري وي د دې په نسبت باندې نو د دې غزوه دا هم بهادر وي هغه څنګه بهادري يرى غامرات الموت ثم يزورها ودي ویني سختي د مرګ د لری نو بیا د سره ملاقات وږي یعنی دا ته پته ده چې په دې کې ما ته مرګ را رسی خو دې چې نو بیا هم هغه زیارت د نږدې نه کوي هغه ته نږدې کیږي پوه شو یریږي نو لا يكشف الغم الا ابن حرة ونشل لري کوله دا غم مگر د آزاد شریف قضوه يرى غمرات الموت چې ویني هغه سختي د مرګ او بیا هم ملاقات کوي هغه سره زور ویلې کې نږدې نه ملاقات کول دا ملاقات یا زیارت کوي هغه نقاسمهم اسيافنا شر قسمة ففينا غواشيها وفيهم صدورها نقاسم مقاسمه يقاسم مقاسمه دی بل سره یو تقسیم اول نو موږ دا اوسره تقسیم کړ اسیافنا اسیاف د سیف جمع توري ته وایي شر قسمه دا تقسیم ففينا غواشيها د غاشیه جمع ده توري ته وایي او صدور د صدر جمع د سری ته وایي
نقاسمهم اسيافنا شر قسمت و موږ د دوسر خپل هغه د دې دشمنانو سره هغه خپل توري تقسیم کړلې په بدترین تقسیم سره ففینا غواشیها پس زمنګ په حصہ کې هغه موټه راغې وفيهم صدورها او دا غي په حصہ کې دا تیزه د سینې راغللې سینې مطلب یعنی دا هغه سرونه دغه سر نه لري څور دوی د توري سرونه نو زمنګ د دوی سره خپل د دې دشمنانو سره موږ خپل توري تقسیم کړلې د دې تقسیم کړلې چې زموږ سره هغه موټه پاتې شو او هغه سرونه په دوی کول نه وستل موږ پوښوي حمله وکړه نقاسمهم اسيافنا شر قسمت موږ تقسیم وکړو د دوی سره د خپل تورو په بدترین قسمت سره ففينا غواشيها پس موږ ته داګه هغه موټه پاتې شو او داوی په حصہ کې داګه هغه سرونه راغللو وقال ايضا محبوسا بمكه دا جعفر بن علبه الحارثي په مکه مکرمه کې قید او د ډېر وخت تیر شو پرې دی کې نو د چې پچا باندې مینو هغه معشوقې د خپل راغله چې هر زبر د خپل ملګری سره ملاقات وکم او خبره اترې وکړو نو ال دې د خو په مکه مکرمه کې وو د په قید کې نو دته لکه چا ونه وی چې هغه محبوبه دی راغلی دا استا سره ملاقات کوي او چې کله هغه لاړله یو ځای کې وستا محبوبه پتا په سره راغلی واغه معشوقه دی او ستا انتظار کوو تا ډېر تا ته وزرې دلو چې دای براشي او زبو سره ملاقات وکم خبرې اترې بو سره وکم اخو لاړه نو شیخ پښو خپشو دا شعرونه به وي به هوا یا معرق باليمانين مسعد جنيب وجثماني بمكه موثق هوا یا پدې کوم دغه خرم شویره خرم څه ته وي د تفعیلی د اول نه یو حرف حذف کول لکه ازل کوم له فعولن پکار دی خدای لګی راسی شری عول نو هوایا هاویه یهوا سمع اسمونه چا سره مینا کول محبت کول دلګه په اخر کې یاد متکلم ده نو هوایا معنا زما محبوبه زما معشوقه مع رکب دا جمع راکب مفرد ده سوار ته ویل کېږي سوار خلق یمانین دا د یمن جمع ده د یمن اوسیدونکو ته ویل کېږي یمانی د یمن اوسیدونکو ته وایي مسعد اسعد يسعد اسعادا ما بيفعل معنا لري کېدل جنیم جنیمین نو معنا تابع کېدل وجثماني جثمان د جسم جمع ده جسم ته وایي مکه مکرمه خو تاسو پیژنئ او موثقو د باب افعال نه د افعال څخه ده تړلې شوی هي هوا مع الركب اليمانين مسعد و زمانه محبوبه د یمن د سورو سره تابع لري لاړه جنیم یعنی تابع وداغو مسعد لري لاړه وجثماني بمکه موثق او زما د جسم په مکه مکرمه کې تړلې شوی یعنی د په مکه مکرمه کې پاتې شوم او د په جیل کې پاتې شوم او زما غ محبوبه هغه د یمن د سورو خلکو سره د قافلې سره داو تابع شو او باب ورپسې لاړه هوا مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجثماني بمكه موثق زماغه محبوبه د یمن د سورو سره لري لاړه جنيب چې دا په دوه پس ورپسې تابع وداغو وجثماني او حال در چې زما جسم په مکه مکرمه کې تړلې شوی هغه پوه شوي بیا وایي عجبت لمسرها وأن تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق عجبت د سمع يسمعنا فمعنى تعجب کول لمسرها مسرا د باب افعالنا د مصدر میمی ده او یا چې د ضرب ضرب څخه ده او اسرا ویل کېږي د شپې تلل کول د شپې لکه قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده د شپې تلل کول وان بمعنى ده كيف رجعون بمعنى اين رجل بمعنى كيف ده تخلص تخلصا رسیدل باب دروازې ته وای سجن جیل ته وای سجین دونه مغلق اغلق یغلق اغلاقا معنی بندول
عجبت لمسرها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق. وای ما تعجب وکړو د هغې د شپې په دې راتللو باندې، یعنې چې د شپې زما خواله راغله نو زه ډېر حیرانه شوم او خوشحاله شوم. وأنا تخلصت إلي، او دا به څنګه را پرېښودلی شي و ما ته. وباب السجن دوني مغلق، حال دا دی چې د جیل دروازه به ما پسې بنده کړلی شوې وه. یعنې زه په جیل کې وم او ښځه راغله او دلته کې ولاړه وه، خو لکه ما تعجب وکړو خو ما پسې به یې څنګه را پرېښودې وه، ځکه چې جیل دروازه څه وه بنده وه، نو ملاقات خو کېدو نو. وی عجبت لمسرها وأنا تخلصت، وی ما تعجب وکړو د هغې د شپې په راتللو باندې او څنګه به دا میلاو شوي وه الی زما سره رسېدلې به ما ته. وباب السجن دونی مغلق، حال دا د جیل هغه دروازه بنده وه. نو د جیل دروازه بنده وه، دا راغله نو څه چلو شو. ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. ألم يلم إلماما باب افعالنا المم په اصل کې کوزیدل، کوزیدل معنا راتلل. حیا يحيي تحيه باب تفعيلنا سلام کول. قام يقوم قياما ودریدل ته وي. ودع يودع توديعا رخصت کول. تولى يتولى توليا واپس کېدل. تزهق د سماع يسمعنا وتل. ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. وإذا ما دا محبوبه راغله سلام وکړو بیا ودرېدله او چې څوک نه راتلو چې رخصت شوله، خو کله چې دا لاړله نو کادت النفس تزهق، زما د زړه پسې وتو نو زه پسې خفه وم، زړه مې پسې وتو. ألمت دا راغله فحيت سلام وکړو ثم قامت بیا ودرېدله فودعت بیا څه شوله رخصت شوله. خو فلما تولت نو کله چې را واپس شوله نو کادت النفس تزهق، زړه نږدې و چې دی دغه شی وی وتی وی په دې پسې. هلکه پوه شوئ. فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق. پریاد دی که نه. فلا تحسبوا حسب يحسب معنا ګمان کول. تخشعت تخشع يتخشع تخشع باب تفعيل تفاعل عاجزي کول. افرق سمع اسمه معنا یریدل. فلا تحسبي اني تخشعت بعدكم، ويتزما فکر مکو خیال مکو چې زستا درې اني تخشعت جزو عاجز شوی یما ستا درې ملاقات نو ورستو ستا درې جداوالی نو ورستو. ولا اني من الموت افرق، نزد مرګ نه غره ریګم. مطلب دا کنه د خځې ته وایي چې ته ځان ګورې اخوا دې خوا مه کوه، ستا نه برایسته چې دی که نه نو ته لکه نه د مرګ نه یېرېږم او نه ستا د جداوالي نه یېرېږم. ستا د جداوالي د وجې نه زه نه یم کمزوری، بلکې وایي چې لکه اوس چې ته دا دغه شی یم کمزوری شی یم نو زه مخکې نه داسې وم چانچې پانچې وم، ستا پسې نه یم خفه شوی. ولا فلا تحسبي ته ګمان مه کوه اني تخشعت بعدكم چې زه عاجزه شوی یم ستا نه وروستو، د دې خبرې ګمان ولې شي د څه څیز دپاره. ولا اني من الموت افرق، او نه زه ګورې د مرګ نه یېرېږم. ولا أن نفسي يزدهيها وعيدكم ولا أنني بالمشي في القيد أخرق. ولا أن نفسي نفس خجوتا سو پیجن سو پیجن شو يزدهيها يزدهي دبا يزدهي استها يستهي، او دا باب افتعال لفاقل من مقابله کې چې کله د دې حروف نه اربعه تعالی باب افتعال په بدل سره بدلو، نو دا بدل سره بدل شوی دا يزدهي ته جوړ شوی دی. د باب افتعال څنګه هلکه ګڼل کمزورې ګڼل سپک ګڼل. او وعید خو جو وعده یعیدو دمکی ورکول چاله وعید. او مشي تللو ته ویل کېږي مشا یمشي مشن. اخرقو د سمع اسمونه ضعیف کېدل تنګېدل. نو ته ګمان مګ ولا ان نفسي يزدهيها وعيدكم ولا انني بالمشي في القيد اخرق. او دا خیال مکوا مکه باندې تفته فلا تحسب و خیال مکه چې زما د وجود ستانه وروسته کمزور شوی دی، دا خیال مکه چې د مرګ نه ریګم، او دا خیال مکه چې زما د نفس نه دا کمزور شوی دی ستاسو د دمکې د وجینا، ستاسو د دمکې د وجینا، ستاسو د دمکانو د وجینا زما د نفس نه دا کمزور شوی نه، زه کمزور شوی نه ما. ولا انني بالمشي في القيد اخرق، لیکن په دې قید کې د تللو چې دا کمزور کړه ما. پوه شئ ها په دې قید کې د تللو څه کړه ما کمزورې کړه مې په دې کې تلې نشم زو
بیړۍ مې دي په خپو کې مې زنځیرونه دي ځکه چې نه زه درد لنه شم ستا خواله ولا ان نفسي يزدهيها وعيدكم او نه دا چې زما زړه دا کمزورې شوی دی ستا د دمکیانو د وجې نه ولا انني بالمشي او نه دا چې زه په تللو باندې په قید کې تنګدیله یمه یعنی دغه یمه ضعیفه یمه کمزوره یمه لکه پوه شوې په دې باندې ها نو چې دا نه دي نو بیا سې چل لکه تعالی نو یې چل الله سره ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت ألقى منك إذ أنا مطلق ولكن عرتني عرا يعرو د باب نصرائن سره په معنا پیش کېدل عارض کېدل هوا دا خو جمع کو شو هویه یا هوا سمعان محبت کول صبابة د سمعاس مونه صب یسو معنا عشق کول د چا سره مینه کول كما كنت ألقى يلقي إلقاء ها ومعنى لاحق کېدل انا مطلق آزاد کېدل ولكن عرتني من هواك صبابة كما كنت القى منك اذ انا مطلق لیکن استاد محبت د وجه نه ماته عشق را رسیدل ولكن عرتني لیکن ماته را پېښ شوی من هواك استاسره د محبت د وجه نه صبابة ناغا سوزش د عشق مینه د عشق ولا د عشق كما كنت القى منك لکه څنګه چې ومزو چې ملاقات وکړو استاد اذ انا مطلق کله چې آزادوما یا مطلب زماده کمزوري او زماده خبرې اترې چې کنه دا وس نه رسې نه دي خو چې کله مخ کې ومه کنه نو لکه مخ کې هم د سیمه استاد چې آزادوما او چې قید منو وسوم د سیمه مطلب د قید د وجه نه په ما باندې سدسي سخت څه تکلیف نه دراغله پوه شو به باندې نو دا خپل معشوقې ته دا کړل بل فریاد کړه چې راغلی او تری و د سره ملاقات نه کړه نه ولکن د وجدا ټول خبرې نو ته دا ګمان مکوا استاد وعدونه یریدلې ما ستانه ورته عاجز شوی ما یا د مرګ نه یریدلې ما یا دغه کمزورې کړه ما خو ما ته استاد د عشق د سره محبت د وجه نه د عشق غدر تر رسیدلې کما كنت القى منك لك څنګه چې ما ته رسېږم منك ستانه اذ انا مطلق کله چې آزادوم یاد بشي ورواړو